أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شهر ثلاثا أو كما قال. زمارونو دا در شعبان میاشت در شوقدر میاشت وتوي او دیتا دا د شوقدر میاشت زمونږ د پښتنو په نوم ویل کېږي شب قدر. زموږ علما لیکي وي دې کې یوه شپه ده 15مه شپه چې هغې ته د شب قدر شپه وایي او هغې شپې ته زمونږ خلک شب برات هم وایي. دا شب قدر ورته ولې وایي؟ علماو لیکلي دي د احادیثو په رڼا کې چې په دغه شپه باندې الله پاک د هر انسان د یو کال تقدیرات چې دی به دا راتلونکي کال کې څه کوي، څه به خوري، کوم ځای به ګرځي، څنګه به ژوند تېروي، تر د بل کاله پورې که دی جمدی پاتې شي، دا خدای پاک د دنیا فرشتو ته وایي دا ولیکئ، دا اسمان فرشتو ته وایي ولیکئ. نو هغې د دغه شپې نه دا لیکل شروع کړي او د هر انسان چې څه تقدیر دی دا ټول ولیکي او په رمضان کې چې کم بیا لیلة القدر دی هغې ته هم د قدر شپه وایي، د دنیا فرشتو ته یې حواله کړي. دا ځکه ورته لیلة القدر وایي، شب قدر ورته مونږ وایي. او شب برات ورته ولې وایي؟ علما لیکلي دي چې څوک په دې شپه الله ته عبادت وکړي نو الله پاک هغه له د دوزخ نه او د خپلو عذابونو نه براعت او د بری کېدو فیصله او اعلان کوي. وروڼو په دې کې څه احادیث شته، دا نه چې نشته. مشکات شریف کې، ابن ماجه کې، امام بیهقي په خپل کتاب شعب الایمان کې، په مسند د احمد کې، دا څلور خو درته ما یاد کړل، نور هم ډېر کتابونه دي. په هغې کې د دې شپې په فضیلت کې احادیث راغلي دي. اگر چې په بعض روایاتو کې څه خبرې شته، زموږ طالبان او زموږ عالمان پکې خبرې کوي چې دا ضعیف روایات دي، لیکن زموږ د علماو د محدثینو هغې دا فیصله کړې د اجلو فقهاو چې د ضعف د ضعیفوالي ډېرې مرتبې دي. دا په هغه مرتبه کې نه دي چې په دې باندې د عمل سړی نه کوي، که ویې کړه نو ګناه ده. او د دې د ضعف د کثرت دی به طالبان ورته وایي، د کثرت روات ورته وایي او د کثرت اسانید ورته وایي، د هغې د وجې نه درجې د حسن ته رسېدلې. بل دا فضیلت هم دی، نو فضیلت کې که کمزور روایت باندې عمل وشي نو کولی شي. خیر هغه د طالبانو خبرې پکې نه کوه، موږ په بخاري ترمذي کې بیا کوو. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره شپه وه، یعنې زما نمبر و. نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې د شپې راویښه شوم په خپل بستر نو زه ورپسې ووتم، ګرځېدم ورپسې. حتی په یو روایت کې داسې هم راغلی دي چې زه ورپسې ګرځېدم نو حضرت فاطمې کره لاړم، حضرت علي مې راویښ کړه چې حضور پاک نشته، خدای خبر چې چېرته تللی دی. دوی به پرې یارېدل ځکه په مدینه منوره کې منافقین هم ډېر وو، یهودیان هم ډېر وو. وی روان شو نبی علیه السلام پسې چې دی چېرته تللی دی. نو د بقي مقبره ده، پکې د مدینې منورې زوړ قبرستان دی او تقریبا 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي. هغه مقبره وه، په هغې کې یو قسم شاړ بوټي و ځنګلي پخوا، نو هلته حضور پاک د شپې تللی و. دوی ورپسې لاړل ورسېدل او که ته وایې چې دوی څنګه لار معلومه کړه او حضور پاک پسې ورسېدل، نو په مشکات شریف کې حدیث موجود دی د معجزاتو په باب کې. هغې کې لیکلي دي چې حضور پاک به په یو لار تیر شو، د هغه د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبویي په هغه لاره پاتې کېده، خوله خوشبویه وه.
نو چې کم د حضور پاک نږدې ملګري او نږدې صحابه وو نو هغوی ته به پته وه چې دا خوشبویي چې په دې لاره کې خوره ده دا د چا خوشبویي ده دا د حضور پاک د مبارک خولې خوشبو ده نو په هغې به ورپسې تلل نو ځان به ځای ته رسو د دې ډېر زیات روایت دی موږ سره چې صحابه به حضور پاک په دې معلومه چې په دې لار تللی دی په هغه لاره کې به یو خاصه خوشبویي پاتې کېده د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله وی چې تلو ورپسې د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی اول ته په سجده پروتو او ډېر زیات یې خدای پاک ته ژړل او یو آیت یې وی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم دا مفهوم و معنی دا ده دا د عیسی علیه السلام متعلق الله قرآن شریف کې ذکر کړی دی لیکن حضور پاک دلته ذکر کو مفهوم یې دا دی چې یا الله که ته زما د امت له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس نشي کول د یو سړي مرئي و څوک یې وی او ته ورته وایې دا مرئي ولې وی نو تپوس ترې نشي کولی هغه وي ستا دې سره څه کار دی زه پوه شه او زما مرئي پوه شه د یو سړي یو څادر دی وغیره اولې او شلی یې او ته ورته وایې لکه ولې دا څادر شلی یار وروره ستا دې کې څه کار دی دا زما کار دی زه خپل کار کوه سړیه تا ته خو به ظاهر کې دا څادر صفه او پاک ښکاري نو ته به پرې خفه کېږې نو وایې به چې ولې شلی کیدی شي په هغې داسې یو ګند پرېوتې وي چې هغه به علاج یې همدغه دی چې دا وشلی او دا د ځان نه لرې یا دا مرئي خو تا ته ظاهر کې چې هغې وهي نو تا ته ظلم ښکاري چې دا ولې وهې لیکن کیدی شي هغه داسې جرم کړي چې هغه مالک له پکار دی چې هغه له ادب ورکړي او د هغه جرم نه منع کړي نو الله پاک ته حضور پاک دغه آیت و یا الله که ته د خلقو له عذاب ورکړې زما امت ته نو الله ستا بندګان دي ستا مریان دي څوک در تپوس نشي کولی یو دا دویم دا چې ستا بندگان دی خدایا نو دا خپل بندگان الله د عذاب نه وساته تا ته عبادت کوي تا ته اوازونه کوي تا ته سجده لګي تا ته منځونه کوي ستا ذکرونه کوي وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم او خدای که ته زما دا امت دا بندگان بخې نو خدایا د ډېر لوی قدرت مالک یې څوک دنه تپوس نشي کولی څوک دا نشي ویلی چې دا دی ولې وبخل او د ډېر حکمت خاوند دی څوک در باندې اعتراض هم نشي کولی چې دا سړی خو مجرم دا خو ګناهګار او دا دی ولې وبخه خلک به وایي چې دې کې به هم د رب العالمین څه حکمت دی وی او ژړلې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پې د پاسه ور پرېوته او حضور پاک یې روچت کوي د الله رسوله چا تکلیف در رسولی دی وی نه چا خفه کړې نه دا ولې جاړ وی بچې ودومه او حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې دې شپه کې پاسه او د الله عبادت وکړه او د الله نه غوښتنه وکړه دا ډېره مبارکه او برکتي شپه ده نو ما وی راشه د خلکو مخکې به زه څه عبادت کوم نو دې ځان له ځای ته رالم دې بقي ته دې میدان ته رالم دې ځان له ځای ته شپه کې او د خپل امت دپاره د رب العالمین نه دعاګانې د بخښنې غواړم او د خپل امت دپاره د الله نه بخششونه غواړم دا حدیث هم په متعددو یعنی په ډېرو سندونو منقول دی او په فضیلت کې هم دی نو زموږ علما وایي عمل پې وکړه د شپې پاسه خدای ته وجه اسیم د شپې که دا نه وي نو په عامه شپه هم چې ته پاسې او د شپې اخره شپه کې الله ته ودرېږې او جاړې نو رب العالمین دې دعا قبلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی په دې اخره شپه کې الله په خپل شان لایقه د ړومبي اسمان ته راکوزېږي نو الله پاک اواز کوي درې اوازونه کوي رب العالمین یو دا وی من یستغفرونی داسې څوک دی چې ما نه بخښنه وغواړي فاغفر له چې زه وبخم شته څوک بخښنې والا چې ما نه بخښنه وغواړي او زه وبخم اوس ګوره الله په خپله وایي ما نه بخښنه وغواړئ ما نه د ګناه معافي وغواړئ چې زه مو بخم دویم څه وایي هر من سائل څوک شته چې ما نه سوال وکړي
خلق د بل په در کې ودرېږي او سوال کوي نو بنده پې خفه کېږي او قسم دی چې الله په سوال خوشحالېږي شته څوک چې ما نه سوال وکړي نو فاجیبه چې زه د ده دا سوال قبول کم هل من مسترزق څوک فقیر غریب قرضدار یو اوږې نهر شته چې ما نه روزي وغواړي چې زه روزي وله ورکم دا اوس هغه څوک یادوي الله چې ګناهګار دی هغه ته آواز کوي هغه چاته وایي چې هغه محتاجه دی سایل سوالګری دی هغه چاته الله آواز کوي چې هغه غریب دی محتاجه دی فقیر دی مسکین دی ډوډۍ نشته هغه ته وایي ما نه وغواړه چې دله درکم دقه وخت د قبلېدو د زمانونو ګورئ د اخره شپه چې ده دا د دعا د قبلېدو ټیم دی عامه شپه کې که ته پاسې بیا په دې شپه لیله مبارکه چې په دې کې ته اخره شپه کې پاسې او د الله نه سوال وکړې نو الله پې خوشحالېږي خفه کېږي نه الله به درته قبوله کړي حضرت یوسف علیه السلام او حضرت یعقوب علیه السلام مشهوره واقع ده زه به درته یو جمعه وایم انشاءالله چې یعقوب علیه السلام بچو یوسف علیه السلام بوته او په کوی کې واچو څومره تکلیف یې خپل رور ته ورسو خشته ښکلی رور هغې کوی کې واچو او جامې یې ترې وویستې په کوی کې ورغورځاو او شال کوي هغې ته یې ورغورځاو د دوی خو دا خیال و چې دی به مړ شي او دا ولې کوي ته غورځاو دی ورسره بغض کو ځکه د یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام سره مینه ډېره زیاته وه اوس هم زموږ د خلکو دا قانون دی چې کم پلار د یو بچي سره مینه کوي نو د هغې بچو دا پلار هم بدي شي او غرور هم بدي شي وایي دی یې خوښ دی او موږ یې نه یو خوښ زمارونو دوه قسمه مینه ده یو هغه ده چې هغه د اختیار نه باري طبیعي مینه ورته وایي په هغې خدای څوک نیسي نه یو سره زیاته مینه ده بل سره کمه مینه ده د زړه نه یو زیات خوښ دی بل کم خوښ دی نو دا خو د خدای را طرف نه دی په دې کې څه دي په دې کې خدای هم نیول نه کوي او یو هغه ده چې یو سره لږه زیاته ښېګړه کوي او بل سره کمه کوي او دواړه برابر دي نو په دې بیا الله خفه کېږي یو خبره ده که یو زوی غریب دی محتاجه دی او بل مالدار دی او دا پلار دی غریب سره خیر ښېګړه کوي پروا نشته په دې خدای نیول نه کوي بیا نو یوسف علیه السلام د وروڼو بوت او کوی کې واچو ځکه د یعقوب علیه السلام پیغمبر مینه ورسره ډېره زیاته وه او د هغه کمیس یې راوړو په وینو رنګ بنګ ورته یې وی بابا مونږ خو یوسف بوته چې مونږ سره به لوبې ټوقې کوي مشغولا به وکړي هغه خو رانه شرمخ مونږ جامو ته کېنولې او مونږ منډې تړلې والې بس چې رالو شرمخ په حمله وکړه شرمخ وتښتاو دغه وینه ده د یوسف او دا کمیس هم دله راوړو یعقوب علیه السلام پوه شو دا نه چې پوه نه شو اگر چې هغې ورته قسمونه وخوړل ورته وی عجیبه شرمخ دی چې زما زوی چیر پارکه وخوړه او کمیس یې ترې روغېسته دوی دقه هلته کې خطا شوي و چې کمیس یې ترې مخکې روغ وویسته او په وینه کې چېرته ښکار یې کړی و د هغې په وینه کې کمیس تړلی وی ډېر هوښیار شرمخ دی مونږ وایو لکه قاضي صاحب وی قاضي صاحب شرمخ چې کمیس یې ترې غونډ روغ وویسته یوسف یې خوړ بلکې یو روایت کې راځي غالبا د خازن لیکلی دی که چا لیکلی دی ما ډېره موده مخکې کتلی و چې یو شرمخ یې ښکار کړی و هغه یې راوسته وی دې شرمخ ستا زوی ښکار کړی دی نو یعقوب علیه السلام هغه شرمخ ته وی چې زما زوی دی ولې ښکار کوو زما زوی دی ولې نیوه وی شرمخ ورته ګویا شو دا به یعقوب علیه السلام معجزه کو بیا شرمخ ورته ګویا شو ورته وی الله پاک په شرمخانو او په زمرو د پیغمبر غوښې خوړل حرام کړي دي خیر یو خو یوسف علیه السلام ته غټ تکلیف ورسو بل پلار ته یې غټ تکلیف ورسو یعقوب علیه السلام به د خپل بچي پسې جاړل وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم دا سترګې د ژړا نه تکې سپینې شوې او اخر وخت کې په د خپل بچي پسې ړوند شو یا صفا علی یوسف او یا الله زما یوسف په کوم ځای کې وي هغه ته خو پته وه چې جمدې ژاړې رانه غیب کړي دي او دوی په دروغه قسمونه خوري خیر کله چې یوسف علیه السلام خدای پاک د مصر بادشاه که او بیا دارونه لاړل او پیژنګلو وشورونه غلیله تلي او هلته پیژنګلو وشوه چې دا خو زما رونه دي
او بیا د یوسف علیه السلام تپوس وکړه بابا مې څنګه دی؟ وایي بابا خو ښه دی خو تا پسې ډېر جاړي او موږ معاف کا. یوسف علیه السلام ورته وی ما معاف کړی خو بابا مې څنګه دی؟ وایي بابا دې ستا پسې په ژړا سترګې سپینې شوي دي او ړوند دی. وی دا زما کمیس والی قرآن شریف کې الله فرمایي او زما د پلار په مخ باندې ور واچوي نو خدای به یې جوړ کړي. نو دوی کمیس راوړه چې را روان دي په قافله کې کمیس راوړي نو یعقوب علیه السلام ته ګوره دا معجزه ده. معجزه چې کله خدای وغواړي نو کېږي او چې خدای ونه غواړي نو هېڅ هم نه کېږي. کوی کې نږدې پروت دی یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې زوی مې په کوی کې دی او کمیس ته مصر نه راوړي او دلته کې څه وایي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. که تاسو ما ته څه ده ناجوړه یا غلط نسبت نه کوئ نو یو خبره درته کوم. څه خبره ده؟ وایي د یوسف علیه السلام خوشبو را باندې لګي. دا اوس معجزه ده. معجزه د الله په اختیار کې هغې کې د پیغمبر خپل اختیار نه د الله خوښه ده. نو ګوره ورته وی کمیس نه هغې ورته وی تالله تفتأ تذکر یوسف. دا ته څه کوې؟ هر وخت یوسف یادی ځان وجنې. خو پخوا په کوي کې هغه خو پخوا شرمه خوړلی دی د هغه خو غوښې هډوکي به ختم شوي. بس وي تاسو هر څه چې وایې خو په ما د خپل زوی د یوسف خوشبو لګېږي. کمیس چې قافله راورسېد او کمیس یې راوړه او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ور واچو. قرآن شریف کې الله فرمایي فرتد بصیرا بس جوړ شو خدای پاک روغ کړ. وایي ما درته نه وی تاسو ما ته وی چې ته نه پوهېږې او ته ګډې وړې وې او دقه دې ما درته نه وی چې زما بچی جمدی دی. خیره قصه اوږده ده ما تاسو ته وی خیره ته چې د بل وخت تفصیله نه وایم. یعقوب علیه السلام سره د بچو مصر ته لاړ. د بچو سره چې مصر ته لاړ دغه وخت یوسف علیه السلام د مصر بادشاه دی. ډېره غټه استقبالیه وشوه ډېره غټه استقبالیه او مور او پلار یې جمع دي یعقوب علیه السلام او د هغه بیبي او د یوسف علیه السلام ټول وروڼه هغوی ورته په سجده پرېوتل. هغه زمانه کې د تعظیم سجده دا جایز وه. اوس د تعظیم سجده ممنوع ده منع ده او دا اقا خوبو چې یوسف علیه السلام ماشوم او خوب یې لیدو. وی بابا زه خوب وینم انی رأى فی المنام زه په خوب کې دا وینم چې 11 ستوري او نور او سپومې ما ته په ځمکه پراته دي په سجده پراته دي. وی بچې دا خوب چاته مه وایه ګورې وروڼو به سره حسد شروع کړي. خو پیغمبر وپوه شو چې د 11 ستورو نه مراد دا 11 وروڼه دي او د نور او سپومې نه زه مراد یم او زما بیبي مراد ده. اقل ته ورته وی بچې یعقوب علیه السلام ورته وی دا دې د خوب هغه تعبیر و خدای پاک رښتیا کوي. څونه موده پس د خوب تعبیر رښتیا نو ځان سره مور او پلار په تخت باندې کېنول. یو عجیبه منظر و. تر دې حده پورې چې په بعض روایاتو کې راځي مفسرینو لیکلي دي چې د اسمان فرشتو د الله نه اجازت وغوښته چې الله موږ له اجازت راکړه موږ دنیا ته کوزیږو دا منظر ګورو چې یعقوب علیه السلام نن راځي او د خپل بچي سره میلاویږي چې دې کې به څومره خوند وي. دې وروڼو ورته وی یعقوب علیه السلام ته خبره خو ښکاره شوه. نو دا وروڼه یعقوب علیه السلام ته وایي چې یا ابت استغفر لنا بابا موږ له بخښنه وغواړه مونږ غلطي کړې ځکه خبره ښکاره شو. نو یعقوب علیه السلام ورته څه وایي؟ وایي سوف استغفر لکم ربي. سوف معنا به وکړم وایي لږ صبر وکړئ نو د خدای نه دله بخښنه غواړه. اوس دلته کې طالبان زمونږ خو هر قسمه سوال کوي چې یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و دغه وخت یې ولې سوال نه کوه د بخښنې سوال خو زر پکاري چې الله زر خوشحاله شي. د بخښنې سوال ټیم ته مه ګوره زر وایه یا الله ما وبخښې یا الله چې ګناه وکړې زر بخښنه غواړه چې الله زر خوشحاله شي او ګناه دې زر معاف شي. نو یعقوب علیه السلام پیغمبر و د پیغمبر دعا هم قبلېږي. بل د دوی پلار و د پلار دعا هم د بچو دپاره قبلېږي او بل نیک سړی په دعا کې وسیله هم کولی شي. نو یو پیغمبر په دعا کې الله ته وسیله کوي
دا خو خامخا قبلیږي. نو ولې ورته یعقوب علیه السلام دغه وخت کې دعا نه غواړي، د خدای نه بخښنه نه غواړي؟ وي صوف لفظ راغی چې لږ صبر وکړئ، څه لږ ساعت پس تله د خدای نه بخښنه غواړم. نو علمو لیکلي د روایاتو په نظر کې چې دی د سبا د وخت انتظار کو، چې د پیشمني په دې وخت کې خدای پاک دعا قبلی، نو د پیشمني په دې وخت کې ولا دعا غواړم. نو ګوره پیغمبر چې د الله نه هغه دعا چې د بچو دپاره یې غواړي، او بچو یې څومره غټ جرم کړی دی، اومې پلار خفه که، اومې یوسف علیه السلام هغې خو په خپل نیت مړ که، د هغه د مرګ اراده یې وکړه، اومې ورته ضرر ورسو، اومې بچې د پلار نه جدا کړ، ډېر سخت جرمونه یې کړي. نو چې د دې جرمونو دپاره پیغمبر سوال کوي، هسې دعا قبلیږي. نو کم وخت له انتظار کوي؟ د پیشمني وخت له. پته ولګېده چې د پیشمني دا وخت یوازې د رسول الله مبارک په زمانه کې نه، بلکې د هغه نه مخکې پیغمبرانو په دغه وختونو کې الله ته سوال کړی دی او د الله نه یې دعاګانې غوښتې. دا ډېر قیمتي ټیم دی زمارو. زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، تاسو ما به د هغه نه ډېر کارته اورېدل، یو ځل نه 2 خبرې مې د هغه نه اورېدلې. د پیشمني کې به هغه خدای ته جړل به، او 2 ټکي به یې، یو به یو شعر وي: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما. زه به یې راته معنا وکړم چې الله زما ګناه خو ډېره زیاته ده، ما خو چې سوچ وکړه نو زما ګناه ډېر غټ بار دی، زما دا ګناه زما د پاسه راسوره ده، خو ډېره زیاته ده الله، ډېره زیاته. خو چې ما سوچ وکړه چې د خپله ګناه څونه ده او د خدای عفوه څونه ده، ما دې ته وکتل چې خدایه ګناه خو ډېره ده، خو ستا عفوې سره مې داسې مخامخ کړه، نو پروردګاره ستا عفوه زما د ګناه نه بیا ډېره زیاته. الله ما معاف کړه. واقعي مونږ به الله ته هم دقسې وایو چې پروردګاره زمونږ ګناهونه خو ډېره زیات دي، که د دې دریاب دا قطرې به زمونږ د ګناه نه کمي، د اونو دا پاڼې به زمونږ د ګناه نه کمي، او د دې شګو دا ذرې به زمونږ د ګناه نه کمي، ګناه به همتې زیات دی. واقعي هر وخت کې هر منټ کې مونږ الله خفه کوو، هر وخت کې مونږ الله نه خوشحال، غیبتونه دی او بل، لیکن الله ستا عفوه، ستا بخنه، ستا مغفرت دا زمونږ د ګناه نه زیاته ده. نو زمونږ ګناه ته مه ګوره، خپل مغفرت او خپل عفو ته وګوره. دا وخت الله دعا قبله. که د شعبان 15مه ده او که بله ده او که بله ده، زه دا به ورسره ملګري کړو چې برکتي شپه ده، نو یو په دقه شپه د انسان دعا قبلیږي. ګورئ، او دغه حدیث درته به ووایم، اگر چې حدیث ته یو پوټی فیه کلام، خو بیا هم بعضې علماو د دې متعدد یعنې ډېر سندونه راوړي دي، یو پوټی یې مضبوط کړی دی چې الله پاک یغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. په عربو کې یو قبیله و بنو کلب به یې ورته وي، هغه ګډبانو، ګډې چیلې به یې ډېرې سرولې. د هغې قوم دا عادت و، د هغې ګډو د چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دا غټه مبالغه ده، دونه مخلوق خدای پاک بخي. نو خدای پاک دا انسان په عذاب څه کوي؟ ما یفعل الله بعذابکم، قرآن شریف کې الله فرمایي یا بنده زما شکریه ادا کړه، ته خو ما عذاب له نه پیدا کړې، زه ستا په عذاب څه کوم چې تعالی عذاب در کوم؟ ورونو ډېر معمولي محنت دی او ډېر لویه فایده ده پکې. که ته پاسې په پیشمني او الله ته لږ وجاړې او سلګی ورته ووایې او د خپلې ګناه معافي ته وغواړئ. مونږ لږ ګناهګار یو، مونږ ټول په روزه کې په رزق کې خدای ته محتاج یو، په عمر کې محتاج یو، په عزت کې محتاج یو، بلکې نن سبا خو پریشانۍ خپلې کمې دي او د بل د طرف نه پریشانۍ زیاتې دي. چاته د زوی پریشانی ده، چاته د پلار پریشانی ده، ښځې ته د خاوند پریشانی ده، خاوند ته د ښځې پریشانی ده، ګاونډي ته د ګاونډي پریشانی ده، مولا ته د مولا پریشانی ده، نیک ته د نیک پریشانی ده. دا یو لوی مصیبت دی نن سبا. یو حدیث ته وایم، خیر 3 کسان خدای نه بخي، دا واروس، دا د رسول الله مبارک وینا، تر څو چې د 3 کسانو توبه نیسته دا خدای نه بخي. یو څوک دی، یو مدمن الخمر چې همیشه شراب څکي او توبه ته نه وباسي، ډېر لوی جرم دی شراب.
رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د شرابو لومبې اعلان یې دا وکړ وایي چې د مانځه په وخت کې چې څوک مونځ کوي نو شراب چونکې نشې نه اورېدل لږ ګران دي نو تدریجا دا شراب حرام شوي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله مانځه ته ودرېږئ شرابونه به نه څکئ ولې په مونځ کې به الفاظ غلط وي یو صحابي قل یا ایها الکافرون وی نو الفاظ ته نه خطا شو نو مانځه ته چې ودرېږي نو نشه به نه کوې چې مونځ کې ویښې او بیدار نمبر 1 نمبر 2 بیا دویم حکم راغی قل فیهما اسم کثیر و منافع للناس هغې نه صحابو ته چېرې فایده هم پکې شته او نقصان هم پکې شته بس چې کوم مشران صحابو هغې وایي چې نقصان دې پکې څه لیسکو ځان یې تېو ساته او د هغې نه پس دریم حکم راغی انما الخمر والمیسر دا رجس رستو راځي من عمل الشیطان فاجتنبوه د دې نه ځان ساتئ بس حرام شو چې څنګه د شرابو د حرمت ذکر راغی بس صحابه څه چل وکړه حضرت انس وایي زما پلندرو یعنی پلار مې ابو طلحه هغوی په یو کوټه کې او شراب یې څکل او دې کې اعلان وشو چې شراب حرام شو وایي ما ته یې چاټی واړوه وایي د صحابو د مسلمانانو د مدینې په دې کوڅو کې دا شرابو دا لوښي دا چاټی واړول دې لوښي کې په دې کوڅو کې دا شراب بهدل صحابو خو به فوري عمل کوو کنې قسم دې د نشې نه څوک چاته وړېدی شي یو پوټینی غوندې نسوار غوندې شی دی او زمونږ طالبان یې مونږ ته ټول کار نصیحتونه مینتونه کوو د یو شرابو نه منې نه کړل نسوارو تېر د نسوارو نه مونږ منې نه کړل ما دا ششماهي امتحان ورته مونږ وایو نو په هغې کې دا طالبانو دا ټپایانې پرتې وي په دارالحدیث کې نو هغه دوی غونډې کې هغې کې مونږ امتحان لرو نو دا حال صفا کیلان دی دا قالین دا کارپېټر نو ناظم صاحب راته ووایي ما ته یاره طالبانو ته وایي دا حال هم صفا کوو وایي ځای په ځای په دې ګوټونو کې د نسوارو هغه غونډس کې پراتو ځای په ځای دې ګوټونو کې غونډس کې پراتو نو زموږ طالبان هم چې دا نسوار مینت ورته کوو چې لکه خدای ته وګورئ خولې نه هم څخه بینځي او د دې نه ځان ساتئ څوک چېرته دی ځان ساتي بعضې خلک نسوار بعضې پکې سګرټ هم څکي خیر اوس خو دا څیزونه یو پوټی لږ کم شو یو پوټی ګزاره شوه پخوا خو به په هر کور کې نسوار ګزاري به یې ورته وي اوس ورته لږ خشته نوم وایي نسوار پخوا به ورته ګزاري وي او په دې هر کور کې به برغۍ پرته به چې کوم ځای به یې ټکول هغې ته به یې برغۍ وي او تماکو به د خلکو خپلو او هغې کې به د شوي د ایره پکې یو ځای کول او دا به یې ټکول خلکو به کول بازارونو کې نه خرڅېدل کورونو کې به خلکو ځان له جوړول خیر خبره مې دې پورې کوله چې کم سړی همیشه شراب څکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه بخلي کېږي ابه توبه وباسي مستقله توبه چې بیا به شراب نه څکم نو الله به یې معاف کړي نمبر 1 دویم څوک دی مشاحن هغه انسان چې مسلمان سره حسد کوي اوهو دا ډېر لوی جرم دی حسد څه ته وایي یو سړی دی هغه له خدای پاک مال ورکړی دی ته وایې د دا مال ولې دی دا مال دی ولې ورکړی دی الله ته هغه سره حسد کوي چې دا مال یې نی یو سړی دی او د هغه خلک عزت کوي او ته وایې د عزت خلک ولې کوي یو سړی دی هغه له خدای علم ورکړی دی ته وایې دا علم یې ولې دی یو سړی دی هغه له خدای بچي ورکړي دي ته وایې دا بچي ولې دي یو سړی دی او هغه له خدای قدر او عزت ورکړی دی خلک عزت کوي ته وایې د عزت ولې کوي یعنی یو نعمت خدای پاک یو انسان له ورکړی دی او ستا هغه نعمت بدی شي چې دا ولې زړونو دا ډېر خطرناک جرم دی څونه خطرناک جرم دی وویرې ښه یو دا چې دا ته په خدای اعتراض کوې دا نعمت چا ورکړی دی الله نو دا دې په خدای اعتراض وکړه چې دا دې ولې ورکړو یوه شوه دویم دا چې تا ته خدای پاک ناپویه ښکاري الله خو چې څه کړي دي په خپله یې کړي دي چې ته وایې دا ولې نو تا ته ځان د خدای نه پویه ښکاري او الله درته ناپویه ښکاري او دریم څه دي دریم تا ته الله بې انصافه ښکاري چې خدای انصاف دې نه دی کړی دا مال دا بچي دا دولت د عزت دا علم دا قدر دله نه ورکول پکار نو خدای راته په خدای دې اعتراض هم وکړو او الله درته ناپویه ښکاره شو چې خدای دا نه وه پکار
دله ورکول نو پکار خدای راته بې انصافه مښکاره شو او مسلمان سره هم چې چا سره چا حسدي نو غیبتونه یې کوي تهمت پې لګوي غیبت خو لا بیا هم څه خبره ده چې چا کې یو ګناه وي او ته هغه بیانې او که مخامخ یې ورته وي نه پې خفه کېږي دا هم جرم دی ډېر لوی جرم لیکن په یو سړي کې یو غلطي نه او خلک یې ورپسې راوباسي هغې ته بهتان وي ډېر لوی خطرناک جرم دی او ډېره لویه ګناه ده نو حسد ډېر خطرناک شی دی وروڼو خدای دې تاسو هم ساتي او الله دې موږ هم ساتي نو مسلمان سره به حسد نه کوې دا به نه وی چې دا ولې ښکلی دی هلکه خو خدای وله ښکلا ورکړی دا به نه وی چې دا علم یې ولې دی دا بچي ولې دي دا خلک عزت ولې کوي دا علم خدای ولې ورکړی دی دا حسد ډېر زیات دی په مونږ خلکو کې خفه کېږي اما ډېر زیات خو که خدای یو سړی مخکې نه غریب او لږ خدای مالدار که یو موټرګي ولا خدای ورکه په خدای چې په لاره ځي نو دا دنیا یو غیبت دا پلان کې دا څوک وایي دا پلان کې کار کوي که څوک وایي دې پوډر خرڅوي که دې دا کوي که د ځان الزامونه په خلکو دا ګورې د مارون ډېر خطرناک جرم دی چې یو حقیقت ته نه معلوم نو په چا الزام لګول د چا بهتان تړل دا ډېر خطرناک جرم او ګناه ده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو ځل چا وی پلان کې سړی ستا غیبت کوي بد در پسې وی هغه د شپې د کجور یو تال ډک او هغه له یوړه هغه سړي دروازې وویل وی دا واله چا ورته وی صاحب هغه دې بد وی غیبت کوي او تا ولې د کجورو تال یوړه امام صاحب ډېر هوښیار وی ګوره حضور پاک فرمایي چې د چا څوک غیبت کوي که نه د هغه ټول څومره نیکۍ چې دي دا هغه چاته خدای پاک منتقل کوي چې د چا غیبت یې وکړي لکه ما د امین غیبت وکړه زما نیکۍ به خدای والي دله به ورکړي او که د ما نیکۍ ني د ده ګناه به خدای والي په ما برابر کړي وی هغه زما غیبت کوي نو ما ته نیکۍ راوبخلې نو که د هغه نیکو په مقابله کې وله زه یو تال کجورې ورکړم نو څه جلبه وشي او یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی پلان کې سړی دی غیبت کوي نه وی ته غیبت نه کې امام صاحب ته چا وی هغه ورته وی چې غیبت د خلکو کوم د مور ولې نه کوم زما مور داسې د مور داسې چا ورته وی صاحب د مور هم څوک غیبت کوي وی چې د چا غیبت کوم نو خپلې نیکۍ به وربخم نو د مور به وکړم چې مور ته خپلې نیکۍ وبخم که دومره خطرناک شی دی غیبت څه شی دی غیبت هلکه پېژنې غیبت چې چا کې یو غلطي وي دی وی لکه ده کې خو دا غلطي شته که نه چې وي او ته د هغه نه پشي شاوې که هغه پې خبر شو پې خفه کېږي دې ته غیبت وایي ځکه د رسول الله مبارک نه یو صحابي تپوس وکړه وی صاحب که هغه کې دا غلطي وي او موږ یې د هغه نه پشي شا وایو دا هم غیبت دی وی چې وي پکې ورته وی نو غیبت دی چې پکې ني فقط بهته بیا خو بهتان دی بیا خو د ډېر لوی جرم او ګناه دی وکړه نو چې د چا سره حسدي غیبت یې کوي او بیا پې بهتانونه الزامونه تړي ډېر لوی جرم نو یو هغه انسان چې مستقل شراب څکي توبه نه وباسي دا خدای نه بخي او بل هغه انسان چې مسلمان سره بې ځایه حسد او کینه کوي دا خدای نه بخي او دریم څوک دی دریم ومورئ ښه دریم هغه چې د مور او پلار نافرمانه دی تر څو چې د مور او پلار رضا کړي نی نو کدی د لیلة القدر په شپه دا لیلة القدر کې راغلي دي په رمضان کې هم دا درې څیزونه دي که د لیلة القدر په خاص ټیم کې چې الله د هر چا دعا قبلی او هغه ټیم کې هم څوک خدای ته سوال کوي چې یا الله ما وبخه خو چې د نه مور پلار خپی نو دی خدای نه بخي مور او پلار ولې مونږ خفه کوو په معمولي خبرو د ښځې دپاره د ښځې خپل حق د ښځه به د مور او پلار دپاره نه خفه کوي د هغې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دا دومره چې ته خپل بچي ته وګوره تا چې دا خپل بچی لویې څونه خواري ورسره کې ته چې دا خپل ماشوم لویې څونه پې معمولي ټوخ ناري کې نو څونه ورسره دړمنې دقسې تا سره هم چا جړلي دي که دا ماشومان په اسانه لوي خپل بچی ته وګوره چې ستا ماشوم دی او ته بد دقې ته وګوره د خپل ماشوم بچي ته چې دا خپل ماشوم بچی زه لویوم
نو زما په څونه پیسې ولا ګټم، حرامې ولا تاسو ګټئ، حرامې او جهنم هم ځان له ځای که د بچو دپاره. دقسې ستا پلار هم ستا سره خواري کړی، تی ماشوم لوی کړی، تی په غېږ لوبولی. د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی، که سعدي صاحب د ورسره خطا کېږي، خو ډېره مخکې ما کتلی و یو بابا ناست و زوی ورسره او داسې په دیوال یو کارغه راغی کېناست. نو دا پلار دې زوی ته بچې دا څه دي؟ هغه ورته بابا کارغه دی. دی ورته بیا وی ها دا څه دي؟ بابا کارغه دی که نه؟ بیا ورته دا پلار وی بچې دا څه دي؟ وی کارغه دی که نه؟ اته بیا تپوس وکړو بچې ها دا څه دي؟ وی په سترګو ړوند دی، شل ځله مې راته وویل که نه کارغه دی که نه؟ او که په غوږونو کوڼی؟ پلار ورته وی بچې ما ستا نه مخکې لیدلي چې دا کارغه، خو چې دلته کېناستو نو ما ته ستا د ماشوموالي یو خبره رایاده شو. دلته ناستو ته زما په غېږ کې وې، ماشوم وې، دقسې یو کارغه راغی او په دیوال کېناسته او تا ما نه تپوس وکړو بابا دا څه دي؟ ما وی کارغه دی. تا بیا وی ها؟ ما وی کارغه دی. تا بیا وی دا څه دي؟ ما وی کارغه دی. چې څومره دې تپوسونه کول نو زه پې خوشحالېدم او خوله به مې دله ښکلوله. او که نن د نه ما د درېیم څلورم ځل نه زیات تپوس کو نو راپاڅېدې او کوتک دې راته نیوه. دقه د بچي او د پلار منځ کې فرق دی. او مور سړي سره څونه خواري. یقین زما قسم دې ده ته ګورې حقیقت خبره کوم، داسې خلک مې لیدي دي چې مور یې راګیره کړې ده والې ده او زخمي کړې ده. ما په خپله لیدلي دي او داسې خلک مې هم لیدلي دي چې پلار یې والې دی. یو جرګې له مونږ تللي جرګې له، حالانکې د پلار او د زامنو جرګه نه وه په دې میره کې، د زامنو منځ کې جرګه وه، د دوه ورونو منځ کې جرګه وه، که درې یو خو یو بل خو که دا ډېرې زمانې خبره د هغوی منځ کې جرګه وه. ما به د خټ جومات کې د جمعې منځ کوه، د هغې زمانې خبره ټانګه کې تللي چې لاړو د هغوی منځ کې هم د جمعې د لمانځه نه پس لاړو جوړه کوله. خیر هغه خبرې هم تقریبا را سمې کړې وې او پلار غریب یې پکې خبره وکړه، بس هغه یو ورته رانیغ شو، وایي دا ټول شیطانه ستا دی، دا ټول روانې تا جوړ کړی، دا تا کړي، دا تا کړي. بل پې رانیغ شو په پلار یې ورغر ول د مری نه ونیوه او یقین وکړه دله دوسې ورته ووایي وایي دا لکه دا تا دا څه کوئ تاسو په پلار ورته وایي دله لاسه زمونږ دا زامن چې یو بل وجني که نه وایي دې ظالم د لاسه. حالانکې پلار غریب یې داسې خاص خبره هم نه وه کړې. مونږ ته بیا خلاص بیا ته مونږ خپه را روان شو، بیا راپسې وروستو راغلل مونږ معافي غواړو. مې معافي د خدای نه وغواړئ، پلار هم راګیر که ظالمان. د پلار او مور به ډېر قدر کوئ. زما د په خدای قسم قسم درته خو جومات کې ناست یم، زه کله وایم چې پلار مې اوس هم جمدی وي نو څه خبره، حالانکې زما پلار په شان غصناک انسان بل نه، ډېر غصناک و لالا ته پته. مونږ چې ماشومان وهلو به داسې به ووایلم چې د حد نه وتی په دې سبق به یې وایلم. اوس هم زما د په خدای قسم چې زه شپې سملمه زه داسې سوچ کوم چې ما د پلار جمدی وي دې وخت کې څه خبره. او زما والده صاحبه زما مور دا یوازې دا نه بس تاسو هم دا سوچي زما مور مهربان رحمان چې جمدی وي نو اوسه پورې خبره لوی نعمت دی مور او پلار. دا زما ومنئ مور او پلار مه خفه کوئ، ډېر لوی نعمت دی. که خفه د نه تلي تلاوت کوئ ثواب وربخئ، 2 رکعته نفل کوئ د هغې ثواب وربخئ. مقبرې ته ولځئ، مقبرې ته چې د چا نه مور او پلار خفه تلي نو الله ورسره په دې راضي کوي چې د مرګ نه پسې دې قبر لځي او نیکۍ وربخي او دعاګانې وله کوي. او چې جمدي وي که نه پام کوئ. وایي دا یو زوی خوښ دی او زه یې نه یم خوښ، هېڅ خبره نشته، کمزوری دی نه پوهېږي. اب وله څه شی راوړي ته به وله نه راوړی که نه، اب یې قدر کوي ته به یې هغسې قدر نه کوي. د هغه ښځه به یې قدر کوي ته به یې ستا ښځه به یې هغسې قدر نه کوي. خو خیر که بې ځایه هم در سره زیاتې کوي هغه تپوس به ترې خدای کوي ته یې تېر مه کوه. د مور قدر وکړئ، عزت وکړئ، احترام کوئ، مور ځان ته رانږدې کړئ. د مور دعا او د پلار دعا د بچي دپاره چې څنګه قبلېږي په خدای که داسې د چا دعا هم قبلېږي دا د رسول الله مبارک وینا. او غایبانه چې ته بار اوځې آی های
مور خو موري که نه چې بار اوځې تر څو نه راغلې نو مور به دې یو نه تپوس کې پلانکې ولې رانه پلانکې ولې رانه یو سړی ماله راغی ما ته یې زما نه پلار خفه دی او ته به راسره په جرګه پلار یې زما ډېر ښه دوست اوس مړ دی خدای دې وبخښي ما سره به راضي کې ما لکه ته خو د زوی او د پلار په جرګه کې نه ده لاړ شه ځان سره څه فروټ یا څه شی وي نه مې پرېږدي د کوره مې راشړي وهي مې کنځل راته کوي ما خیر دی نو چې راشړي دي نو ته پې څه کېږي ورځه که نه راشړي دي بیا هم ورشه دی به ناست دي او ما یې ښه مزېدار ور نږدې شه او په دې غېږ کې ورته را سر کېږه دی به دې وهي او ته ورته خانده چې په دې بل مخ مې مه وکړه دی به دې په دې بل مخ وخي څه وجنې خو دی نه مړ دي کي ځته څه چل کېږي شهید به شي د پلار د لاسه به شهید شي ورشه وی مولوي صاحب نه مې پرېږدي نور مېرني روڼې هغې راته لمسی وهي مې ټکۍ کنځل نو مې ودې کې کنځل کنه وی چې دې دیوال ټکۍ زوی هم ښه سړی ما ته ته په جرګه مې نه دا چلو جرګه کې خو د مور او پلار منځ کې چې کې او د بچو خو نوره زیاتېږي بیا څه موده پس راغی ما له ځان سره څه تحفه هم راوړه د مولوي صاحب ډېره ښه فارموله دې راته وښوله وی ورغلم وی چې څنګه یې ولیدم وی هغه ځای نه یې کنځل شروع کړل وی زه نه یې ورغلم دیکې راکول قسمونه یې راچول چې نه به راځو پلان کې 200 دله ما دې زړه کې وی چې بس دا داسې ده لکه چې دې دیوال ته یې وی ما ورته فارموله ښولې وه بس نه یې ورغلم دیکې راکولې او غزار یې م راکړه ما شابه دا بله مو وه دا بله مو وه شابه زه نه ځم بس تا له راغلې ما او زما نه غلطي به شوي که نه معافي غواړم څومره غلطۍ چې ما کړي دا نه چې ما نه دي کړې بس ما معاف کړه ما پلار ته مې ونه بخښي ما خدای نه بخښي یاره وایي چې ما وجړل که نه مولوي صاحب ما ته یو زما نه زیاتې سلګۍ مې پلار وویلې یا شړلم او یا ځان ته رانږدې کړم او راوچته یې کړم ما ته یې مولوي صاحب په دې یو مخ یې ښکلولم او په دې بل مخ یې ښکلولم زما نه زیاته جړله ما پلار وکړه او ځان ته یې رانږدې کړم ما معاف کړه ما وبخه ما معاف کړه بچې زما ته په دوزخ پیرزوي ما په دوزخ پیرزوي مور او پلار خو نعمت دی د خدای چې دې مخ ته وله ګورې نو خدای به د حج ثواب درکوي چې دې مخ ته وله په خوشحالۍ ګورې خدای به د عمرې ثواب درکوي څونه احسانات دي د مور او پلار بچو سره او د کشر کل کې دا غم دی ګورئ د کشر کل کې چې د مور او پلار پروا نه ساتي او بیا زامنو کې دا غم دی لور به پردی خوري او مور ته به دعاګانې کوي د رشکې کې یو ځای ته تللی وم بیان مې و چې راته وی دلته یو بوډا بابا دی او په هغه دم واچوه یاره اوس هم چې ما ته رایاد شي زما وروڼو پړه مې تیارې شي چې ورننوتم یو بوډا سړی په کټ کې پروت یاره اوس مې هیر دی چې 14 کاله دي که 14 کاله او که 17 کاله وی دا دقه کټ کې پروت دی چې 14 او که 17 کاله د دې په دې منځ کې وی دقه غریب په دې کټ کې پروت دی نه لاس کار کوي او نه خپه کار کوي او دغه کټ کې پروت دی او خدمت یې څوک کوي لور یې خدمت کوي لور ته پروت دی هغې صفۍ هم کوي او ورته جام او خو پاک پروت و او په کم څادر چې پروت و ښه تک سپین ښکلې څادر او خوله کې ډوډۍ ورکوي دقه لور ما یې به دا لور خو دې نه دعا غواړئ د دې ښځې نه دعا وغواړئ دا جنتي ده بس که په مخ د ځمکه جنتي ګورئ دقه ښځه ده بس دې نه دعا وغواړئ ما نه مه غواړئ ما مه راولئ دې له چې زه ورته دعا وکړم زه څه ګناهګار یم دقه ښځه جنتي ده د پلار خدمت او مې دا زوم ډېر قیمتي زوم دی که بل زوم یې نو شوی وی لرې که دا پلار دلته مونږ ته راپرې ډېره کړې دی میره دې سړي زامن نشته وی ولې نشته زامن خو یې شته خو دقه لور راوستلې په دا کور کې بیا خو مې تپوس ترې کړې ډېره موده وشوه مور او پلار قیمتي شی دی د حضور پاک نه چا تپوس وکړه اخري خبره درته کوم وی زما مور او پلار دې وی څوک کم دا ټکې واورئ وی هما جنتک و نارک دا د دوزخ هم دی او دا د جنت هم دی اوس که جنت ګټې به دقه خوشحاله ساته او که دوزخ ګټې به دوی خفه کړه نو دا 3 کسان یو چې کوم انسان کې حسد وي د مسلمان سره حسد مه کوئ زما بس خدای چاله عزت ورکړه چاله قدر ورکړه
چاله علم ورکه چاله مال چاله بچي ته څه له ورسره حسد کوې وایه داسې ووایه او پسخېږه پسخېدل چې خدایه دا نعمت د ده نصیب کا الله مالم داسې راکا داسې ووایه حسد مه کوه چې دا ولې او بل شراب د مارونو یو خیري خبره کوم یو پسې بله رايادېږي شرابونه خو شکر دی زموږ په دې وطن کې خلک اوس نه څکي چې ته دا غټ خلک کې اسکي به ځکه ګران دي دا څیزونه یو دوه څیزونه ډېر عام دي یو پوډر هم اوس کم شو یو بل شی عام شوی دی چې هغې ته نن سبا آیس وایي خطرناک شی آیس دا ډېر خطرناک دی نن د کالج هلکان او جینکې په دې غم کې پراته دي لوی لوی خلک زه چا پېښور ته بوتم د جګړه سره خوا کې دقلته کې یو هسپتال دی د منشیاتو د دې پرېښودو دپاره ما ته ویل راشه دې ټور او که دا وګوره چې زه لاړم توبې مې استې ډاکټر دی یو سپېشلیسټ ډاکټر وی دا په دې غم اورېدلی دی هغه له یو کمره ورکړی پکې پروت جج و جج په خدای یقین وکړه جج وی دا جج دی جج او دا سپینې نه وې دا نه وې مې دا ولې نشته وی دا دی کې بستنې والې هغې سره ختمې شوي ما ته مولوي صاحب یو ډرایور مې ظالم هغه پرې راړولی او د دنیا د خلکو نه په بار ملکونو کې سرونه ووال د دې آیس بس زموږ خلک دا خوب ویني چې بس راشه بس چې نن اوس غریب یم او چې سار راځم او سم د کروڑونو روپو مالک یم ظالمه کې به په دا پیسه سره چې سر پکې ورکې او ګناه هم ګټې خو بیا سعودي غوندې ملک پاک ملک ته وړل کوي خلک ظالمان او څوک یې په کرۍ په اجرت لیږي بلا پردي بچي پکې تباه کړل او بیا دا سرخوړلې آیس چې وسکي نو بیا وی په ځان نه پوهېږي پلان کې پلار وویشته مور یې وویشته مړی کړه رور یې وویشت مړی کړه دا د چا د لاسه د دې سپېره شي د لاسه دې نه توبه وباسئ دا ډېر سخت جرم دی او ګناه چې پیغمبر یو شی حرام کړي نشه رسول الله مره کل مسکر حرام او د نشې مختلف قسمونه پیغمبر یو شی حرام کړي خو زموږ پکې تاوان نه که نه نقصان به فایده به پکې نه د مارونو خلاصه دا ده چې د شپې دا 15مه شپه ده او که اره ده خو ښه دا ده چې مبتدا شپه باندې الله ته ودرېږئ او خدای ته جړه وکړي او بل دا دی چې د ورځې روژه ونیسئ حدیث پکې شته خو کته وی چې دا حدیث کمزور دی فلانکې نو عایشه بیبي فرمایي چې حضور پاک به د هرې میاشتې 3 روژې نیولې 14مه د اسلامي میاشت او 14مه او 15مه ورځ شو کنه ایام بیز ورته وایي موږ خو بیماران یو نشو نه وی چې نیسو جبه موچئ یاره زما په خیال چې کومه شپه به یې لکه ما ته خو د نهر ورځ یادېږي چهارشنبې ده بس صحیح به چهارشنبه به ټیکي او بالکل چهارشنبه 15مه ده نه دا اورېږه صبر دا نن شویم ده اورېږه دې کې ما سره شته دې ګورم څنګه هلکه ما څه وایي نه نن د سر ورځ ده نن 13مه ده که نه اورېږه سپېره وباسي او 15مه چهارشنبې ده که نه چهارشنبې شپه ده چهارشنبې دې کې هم لیکلي چهارشنبې د نهر ورځ چې تېره شي نو ورپسې چهارشنبه راځي نو د چهارشنبې شپه ده او د چهارشنبې ورځ ده ما وکتل ما په دې زما دا پوره ښایي دا 15مه شپه راځي زه به راته یو خبره وکړم مړه په دې عمل مونږ خو ده خو زما ژبه وچېږي هر وخت مې ژبه وچېږي او دارو مارو خو زه دا وایم جمع دی او په جمع کې روژه الصوم فی شتا ته حضور پاک یخ غنیمت ویلی دی د هر اسلامي میاشت 14مه 14مه 15مه روژه ونیسئ په دې جمع کې خو یې خامخا شروع کړئ هر اسلامي میاشت یوازې دا چهارشنبه نه د دغه نه ورسره شروع کړئ ګل نهه چهارشنبه ګل نهه او چهارشنبه دا 3 ونیسئ الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي دا مخکې فرض وی او فرضیت اوس ختم شوی دی او مستون دی هلکه ځکه نه شروع به پې کوی به پې انشاءالله او زنانو ته مو وایه
دا درې واړه 14 14 15 ګل او نهه او چهارشنبه درې واړه ونیسئ درې واړه روژې الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي او د شپې خصوصا په دا 15 الله ته به زاري کوئ که خیر انشاءالله او دا درې ګناهونه چې ما درته یاد کړل انشاءالله شرابیان خو موږ نه یو شکر الحمدلله ما یو ځل په یو جس کې تلمه نو هغه جس کې لرې سفر و نو هغې کې دا شراب ورکوي دا چې ما وکتل ماته یو ملګري ماته دا بوتل اینې مې دا سرې وي دا شراب و یقین په خدای وکړه جومات کې ناست یم خو اوږد سفر و لیکن هغه ښځې بیا ډوډۍ او دا دغه ویشل دغه له ورکوي دا جد والا له ما د حالانکې هغې هغه دستانې مچولې وې ما هغه ډوډۍ ته مړه نه کېده مې په دې لاس وې اوس خلکو ته د شرابو د بوتل نه شراب واچول شکر الحمد دغې نه خو محفوظ یو او مور او پلار خو زما نه خو شکر دی خوشحاله تللی دي او ستاسو نه چې چامړي خوشحاله وي او که جمدي نو قدر او عزت به کوئ او بل بغض حسد دغه نه وباسئ که چا سره وي دا مه کوئ د دې نه توبه وباسئ نو الله پاک به هم دعاګانې قبولې کړي ښه څو کسان وفات شوي دي د دیدار آباد د زولن حاجي صاحب کور والا وفات شوی وه او د مفتی آباد د مشتاق مور وفات شوې ده او دیدار آباد د محمد انور کور والا وفات شو وختي مونږ جنازه وکړه او د خټ د مشتاق استاد رور وفات شوی دی دعا ورته وکړئ دې ټولو ته چې الله مغفرتونه نصیب کړي او الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله پاک وارثانو له صبر ورکړي ټول دا چې انسان مړ شي مسلمان له پکار چې دعاګانې ورته وکړي نو الله یې ټول وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او که څه تقصیرات شوي الله دې ورته معاف کړي الله تقصیرات یې معاف کړي څومره نیکۍ کړي د هغې اجرونه ولا په قبرونو کې خدای په دوچندو ورکړي او بچي او وارثان الله د نورو غمونو نه په امن او امان کې وساتي او دا فضل احمد شاه دی د ده دا رور دی هغه بیمار دی الله دې ول اکسیډنټ کړی دی غریب الله دې وله روغ صحت ورکړي زموږ د باباجي ډېر خدمت کړی الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي سبحان الله بیمار دی الله دې شفا ورکړي او فرمان لالا بیمار دی الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي او الله دې سره ستاسو زموږ روغ صحتونه نصیب کړي د قادر زمونږ د جمع ملګری دی همیشه زمونږ د جمع ملګری راځي رور یې وفات شو د تېر هفته کې هغه ته هم د جمع دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د پیر صاحب زوی بار ملک ته روان دي الله تعالی دې وله نه ده زمونږ د او که نه هغه ته او خدای ته دعا وکړئ چې الله تعالی وله د خیر او برکت زندگی نصیبه کړي او زمونږ دغه چې دی بچي دي بار ملک ته روان دي بادر خان هغه ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی بار کې څومره دوی له دې خدای د خیر او برکت روزګارونه ورکړي سفر د مشکلاتو نه وساتي او چې بار څومره مسافر دي دعا ورته کوئ چې الله سفر د مشکلاتو نه وساتي الله د خیر ژوند نصیب کړي نجیب الله خان ته زمونږ بیمار دی ده ته هم دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي روغ صحت ورکړي څومره بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي بشیر ته څه لپاره دوا کې نورې غټې بس دی که نه او که د واده ورته کې نه خدای ته وګوره خدای ته وګوره خدای بشیر جان ته هم دوا وکړي دله خدای ډېر خیر وکړي الله ډېر برکتونه ورکړي او د دل ټول ارمانونه خدای پاک پوره کړي د خیر او الله تعالی چې څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي الله چې د چا بچي نافرماني فرمان بردارې کړي الله ته زمونږ ګناهونه معاف کړي او الله د آخرت او د دنیا د هر قسمه فتنو نه او د آفتونو مصیبتونو نه پروردګاره په امن و امان کې وساتي وصلی الله تعالی علی